نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله صدق الله العظيم. دا آیت په قرآن پاک کې د ټولو نه لوی آیت ته تاسو ته مخکې نه ویلو. د ټولو نه وړوکی آیت حامیم شو، طاسین شو، یاسین شو. دا د ټولو نه واړه آیتونه دي او دا آیت په قرآن پاک کې د ټولو نه لوی آیت دی او دی آیت کې چې کومه مسله بیانېږي انو هغه تاسو ته ما هغه رس بیان کړی دی. نن الله جل شانه فرمایي ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. کله چې تاسو د قرض سره معامله کوئ نو شریعت درته دا وایي چې دا ولیکئ، دستاویز ولیکئ ځان سره، سبا له بس تاسو څه مسله دا نه راځي. د ګلستې تفسیر یو واقعه ذکر کړی دی ځای کې د مسند په حواله سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل په بنی اسرائیلو کې یو کسو دیراله او بل کس ته وی مال زر دینار راکه قرض او ورته وی گوارا والا ورته سوی سوکرا والا گوا نو دی ورته وی الله گوا دی. بیا ورته وی ضمانت کون کې یو کس را لرا والا ضامن وی الله ضامن دی. ورته بس سید تا خو ډیره ښه فیصله وکړه، 1000 روپۍ ورله ورکړې او دا چې چا پیسې واغستې نو دی په یو سفر باندې لاړ ترکی ته. چې کله دی هلته کې لاړو خپل کار مار ارسې وکړل او نیټه ورسره د کس سره مقرر شوې وه او د چې وکتل اوس خو ټیم برابر دی هغه له به دا پیسې رسول پکاري نو دا هغه 1000 روپۍ راواغستې د سمندر غاړې لرالې وی دا پیسې رسوم هغه ته. اوس چې ډېره سمندر غاړې لراله کشتی نشته داسې څه سورلي نشته چې دی اوس هغه علاقې ته ورسوي نو د دا شانتې وکړل یو لرګی راواغستو او دا 1000 اشرفۍ په هغې کې دننه کېښودې داسې په څه طریقه باندې او پرچه باندې لیکل ورسره وکړل چې زه فلانکې یم او زه دلته د ترکي په سفر باندې راغلی یم، دا پیسې ستا په ما باندې قرض دی او دا مې تا ته راړې خو را ومې نه شوې رسولې او الله ګواه کوم ای الله زما دا خط او دا پیسې دکې نوجوان ته ورسې او د دا لرګې داسې په اوبو کې پرېښود دی روان شي. اپله چې د چا سره نیټه یې ښودې وه هغه راغلی دی هغه د سمندر غاړې ته ناست دی دی کس انتظار کوي چې به راځي ماله به خپلې پیسې راکوي. نن ټول ورځ انتظار وکړو کس رانلې ماښامي کې ته نو اوبو لرګی راوړه دی وایي چې کور ته اوس دغه شانتې ځي نو راشه دا لرګی خو ځان سره اوسه که نه دا خو به دې په کار شي په کور کې. هغه لرګی ځان سره راواغسته کور ته یې راوړه او چې لرګی مات کړی دی نو په منځ کې 1000 روپۍ راوتې دي اشرفۍ او ورسره هغه دستاویز راوتی دی هغه پرچه ورسره راوتی ده په هغې باندې لیکلي دي چې ما تا سره نیټه کړې وه د پیسو لیکن زه اوس دلته په سفر باندې یم د سمندر غاړې لرالم تا له مې پیسې را رسول غوښتل لیکن زه را ونه شوم رسېدی او کشتی راته میلاو نه شوه سورلي راته میلاو نه شوه نو دا پیسې دا زه په لرګي کې ږدم الله پې ګواه کوم چې ستا خواته دا راورسوي. ډېر خوشحاله شو چې بس ما ته خو پیسې خپلې میلاو شي په ټایم باندې. څه وخت پس دکه کس رالی چې رالی وی کتل
نو 100 روپۍ راغستې دي او د کس په سراله ورته وي چې دا ستاغه پیسې دي او ورته وي ما ته خو خپل پیسې ملاو شوې دي تا چې ما ته کومې پیسې د ترکی نه په سمندر په لار باندې را لګېلې دي او الله دې گواه کړو الله دې ضامن کړو هغه الله ما ته هغه پیسې په هغه ټیم باندې را رسولې دي په دې پوه شوي که پوه نه شوي نو دی خو الله گواه کړو نن سبا خو سیبا چاته دا وایي چې الله گواه دی کنه نو بس بیا خو د پیسو نه لاس وینځه پیسو نه څوګه لاس وینځه بیا نه درکې بالکل ټک تور بیا درله 1 روپۍ نه درکې نو شریعت قرآن مونږ ته یو قانون خي هغه دا چې کله تاسو معامله کوئ کله تاسو آپس کې خپل سو دا شانت معامله را لنو دا اولی گئی او معاملی تا گوری مچه دا معامله وڑا دا کلویا دا لیکن ویلی گئی گوری زمان دا خلقو نا غلطی کیگی غلطی داوشی لکه دلتن یو کس لاهور دزی گاڑی راو غواړي نو ورتوی یاره بس ته زمان خپل سړی پریده سړی کینه وای ایسه کا کینه بس دا خبرې نشته نو دمو یاره دا می دوست دی او سره ورته وسوي خو بس کینه ور سره او چلته کې لاړ شي درته وی دوره زره راکا نو بیا سړی په ځای کې درد دی الکه تا ما سره ولې داسې وکړل جګړه بیا په منځ کې جوړې دي سره یو پیرا زه د کور خوانه راتلم خپل کور خوانه زمونږ د کور خوانه تر ټانګو د اړې پورې 100 روپۍ کرای ده 10 روپۍ دي شي 10 دي شي خو 50 خو نه ده کنه 50 خو نه ده کنه زه رکشا کې کېناستم پټکې مې ولې خو مزیدارو ناستم دا شان راتلم د ټانګو اړې پورې نو هغه ځای کې رکشې والا ته مې ودرېګا اوس رکشې والا دا نه چې ګنې ناپوهه دی خو کول انسان د په شرع باندې مکمل برابر دی ما ولې 100 روپۍ ورکړې ویوشه کنه ویوشه کنه تا ته وځو سو ما څنګه او شه د الله بندا 100 روپۍ خو دلته مرغوس طریق شي نو بس 50 روپۍ مال راکړې او بس ما ورته ډوغه کنه کومه تاسو روزه په 50 روپۍ جګړه نشم کولای جرا شو استاد جو ګره په 50 روپۍ جګړه کوي بعض خلک داسې ظلم کوي په 50 روپۍ زما کور نه روانيږي نه په 100 روپۍ زما کور روانيږي دا انصاف نه دی دا ظلم دی نو داسې کس د وجه ګیرو والا بیا بدنامي ویږي کنه داسې کس د وجه تسبو والا بیا بدنامي او داسې کس د وجه بیا دا کوړه لباس سره دا بدنامي په دې پوه شوي انو شریعت مونږه تاسو ته دا وایي کنه او د بلکې لیکس نه غوړې ښا د بامخېلو کس دی ویږي د بامخېلو کس دی نو می درته نالم نو لکه اسه بعض ټیم کې خبره پکاري د سر نه د خبره مې نه دی د پاره وکړه بعض ټیم کې زمون خلک خپلو کې آپس کې سودا وکي یاره وای پریدا بس ګورو بته کې نه نن سره بده کې نه او چلته کې دی ورسې درته وای دوره راکا بیا به درد چې ما ته چاوي چې د سره داسې خبره کاوه او دا شانت شوی دي سو پیری دا شانت په خوګب کې به ورسې چې بیا به درل چل نه درځي چې څه چالو کو چل به درل نه درځي چې څه چالو کو نو ردی د وجه شریعت تاسو ته داوي چې کله تاسو معاملې کوي کوړه معاملې کلویا معاملې دا سرنه اولی کوي گواهان په مقرر کا اوس بعض خلک د سارو بیعو کی گواه منس کیونه نیسی یا د گاډو اغستل خرصول کوي منس کې څه گواہی نه نیسله نو چې کله دا معاملې وشي دکاندار سره دا مسلې نه راځي بارګین والا سره نه راځي اکثر خپلو کې چې دا بیع شرا کوي کنه لکه زه واخلم په دې خرصوم دی واخلي په دې خرڅي داسې معاملاتو کې دا خبره بیا ډېر راځي روانه رو کې پکې ډېر راځي او دکاندارانو نه خو چې دا شي زونه اخلو نه غي خو لیکل کوي اوس دا شی ما یو گاډي واغسته مثال په تور په دې خسانی کا مې خرڅ کو په دې مسکو خرڅ کو نو ستته به خلک زی په وخت کې به خبرې کوي او ما ته به راځي خلک په وخت کې به خبرې کوي وای شوي کنه دته به وای چې ګران دی واغستو او دا خو مړه داسې دی او داسې دی او داسې دی او داسې دی او دا وګوره دا خو استاد دوره وخت چلولې دی او دا یو کړل دا نقصان درل درکو ما پسې برازي
درته وای استادجی چې ته دا معاملې نشي کولې نو ته سره دا کار کې ګوره دا د دوره روپو سيزو او تا دله په دې باندې ورکو دله دې په دې باندې ورکو نو مال زړه د دې طرف نه راډک کیو دله د هغه طرف نه ډک کی انو بیا لاړ شي یو بل سره په جګړه شي یو بل سره شي په جګړه شي معاملې خراب شي اوس کدا معاملې پدې کې د دوه گواهان نسلوي د سرنه او یا د دې تحریری شکل تر اوستوي نو زموږ د پمنس کې بچګړه راغلی و نصیب مون خدای د خبرې کړې دي لیکل مو کړې دي او دا خبرې دي پدې خوشاله د پم دسخط کړل ما پم دسخط کړل بس مون پدې خوشاله یو پدې پوه شوي کپو نه شوي او زمون پدې علاقو کې سم خلک کم دي اوروان پکې ډیر دي د سمولو والا خلک او د یو ځای کولو والا خلک دا ډیر کم دي او دروانولو والا او د تفریق والا دا ډیر زیات دي دا یو کس نه غواړي چې دا دوه دی یو شي دا غواړي چې د پسې لاړ شي د دنه جدا کی او د دنه جدا کی د دواړو طرفونو سلونه ډک کی خپکی کو بنا پدی باندې دا کوي خلک او نور څوک نه کوي د هندستان نه ناراضي او نه د بل ځای ناراضي خو زما استاد ماما او د کاکا زوی د بل څوک نه دي د انډیا نه ناراضي نه د امریکای ناراضي داروانی چې پیدا کړي دا زړونه چې یو بل تړه کوي دا منګه تاسو کیو نور څوک نه دي څوک دي منګه تاسو نور څوک نه دي نو دا الله د رضا د پاره چې منګه تاسو ټول د دې سيزونو نه ځان بچو الله دې منګه تاسو ټول بچي ولا تسمو او مستړ کیږي ان تكتبوه چې الیکي هغه معاملہ صغیرا کوړوي او کبیرا او کلویوي الی اجله د نیټه میعاد یعنی د نیټه مقرره پوره دا معاملہ الیکي ذالکم اقسط عند الله ذالک الاستاسو خ انصاف د پنځ د الله باندې دا تاسو چې کوم معاملہ الیکي نو دا د الله پنځ باندې د انصاف نه ډکه دا او اقوم او ډیر محکم دی یعنی خد درست تر دا خبره لشهادت د پاره د گواهی تاسو معاملہ الیکلا د پاسه مو په گواهان پیش کړل نو سباله چې دی معاملہ کوي او منسترازی گواہی پیش کړي گواهان راشي گواہی پیش کړي نو مخه ته د دستاویز موجودی لیکل به موجود وي دا غي موافقت سره به خبره کیږي وادنا او ډیر نږدې ده دی خبره ته الله ترتابو چې نشي تاسو په شک کې زکه گواهان موږ نسلی دي دستاویز موږ لیکل دي نو د شک نه مکمل خبره پاکه ده الا ان تكون تجارتا حاضره مگر دا چې وی تجارت لاس پلاس تدیرونها بینکم چې اخلی را اخلی اغه تاسو په خپل منس کې فلیس علیکم جناح پس نشتره پتا سو باندې ګناه الله تكتبوها چې اون لیکي اغیلارا یعنی بیع العین بالعین نقد پنقد پیسې دی ورکړې سیس دی واغسته ان دې کې لیکلو ته ضرورت نشته لکه اوس چې دکان ته لاړ شي 10 روپے ورکې او ورته نه اسوار راکاو بیا ورته شابه در اصول کوم دا به نشته سیبا پدې کو جګړه نه کنه ویږي پدې باندې کنه ان دا خو بلاشه بیا ډېر زیات روان شي دا معاملې ته نه د مراد یا لکه تاسو ساروي اخلي خرڅوي گاډي اخلي خرڅوي دا معاملې یا زمکه اخلي خرڅوي دا واشهدوا اذا تبايعتم او گواهان اني سي کله چې سودا اخلي دغه مې درته ذکر کړل ولا يضار كاتب ندشي ور کول تکلیف کاتب تالکون کیتا ولا شهید او نگواتا سبا لیکون کې ده د دوم مسائل را پیخې دي شي او کس ضرور ده کلی بدمعاش ده یو طرف ته یو غریب کاتب ده لیکون کې او د پسراله داغه په کور کې غم شوه دی او د ورته اشاره را شمال لیکلو کا مال سوکا لیکلو کا مجبور کې بنا پرېګه د صبر او قبل ټیم به ولیکي کنه بل ټیم به ولیکي گواه هم نه مجبور کې گواہی ورکول چې انسان ته پته ارسه دا واجب دي دا باور کې پدې پويږي اوس پدې گواهی باندې اجرت اغستل پیسې اغستل دا صحیح نه دی ګوره پدې پوښوي کنه په گواهی باندې اجرت او پیسې اغستل دا صحیح نه دي اوس یو کس گواه دی پدې مسله ځان پوهه کوي یو کس گواه جوړ شو په یو مسله کې او د مزدورکار د غریب سړی دی د سحر دیاړی لذي او چې ما خام راځي نشپږ 200 روپۍ ته ملاويږي او دینن ته عدالت ته بوتره د ټوله رسته خلاص کړه نو شریعت در تداوی چې دله به اوس درځي د دیاړی ورکه غوره
زکه تار د پورا رس خراب کړه، پلار باندې بدل کرایه مور کې، او بل گواته وسوي، گواته دا وای چې ته مزدوري کنه نو ته نه د ترکان مزدوري مغواړه، د استاد پیسې ته نه مغواړه، ستا 1500 روپۍ راز نو دا ورته مو چې 1000 روپۍ براکې، بلکې خپل 1500 ته نه واخله. او ته عام سيزونو کې دغه شانت چې سفر کې ګرځي راګرځي، پریکشا کې ګرځي یا موټر سایکل باندې ګرځي، نو دته دا مو وای چې ما پسې لنګ کروزر راوالا یا را پسې جنرال ایکسلای گاډي راوالا، دا ورته نه وای. عام گاډي کې ور سره لاړ شه، او عام روټین کې ته کور کې چې کوم خوراک کې بلډای خوري، ساگ خوري، دال خوري، سبزی خوري، نو دنه بالته کې دا مطالبه نه کې چې چا سره گواهی لزین، دنه بالته دا مطالبه نه کې چې ما بسې به اوس هوټل ته بودی سمرګول تا اول ته برابر باندې خوراکونه کې، دا پکې نشته سیبا، یا به مشای دربار ته بوزل ته برابر باندې خوراک کې نه، عام روټای به در باندې خوري سیبا. په دې پوه شوي کې پوه نه شوي؟ د گواه د پاره اصول دي، د دواړو د پاره اصول دي. شریعت سرخ کوله نظام قائم کړی دی، کاش چې نن موږ په دې شریعت باندې وچلیږو. دا شریعت موږ خپل کو، هر طرف ته به اعتدال وي، هر طرف ته به چې د جګړو د دې سيزونو به امن وي، او چې کله په دین نه چلیږو، په شریعت نه چلیږو، پریشانای به. وان تفعلوا او کتاسو وکړو دا کار، فانه فسوق بكم، یعنی کتاسو دې کاتب ته ضرر ورسو یا مودي گواه ته ضرر ورسو، نو فانه فسوق بكم، نو پس بشک دا کار د ګناستا سونه ده. دا تاسو ظلم وک په دې کاتب باندې، دا تاسو ظلم وک په دې گواه باندې، دا مخو نکړل. واتقوا الله، او یریږئ د الله جل شانه نا، ويعلمكم الله، او تاسو ته تعلیم درکې الله پاک د احکاماتو، د احکاماتو تعلیم دل درکې. ځکه تاسو په دنیا کې ژوند بغیر د احکاماتو نه نشي تیرې دي. په دنیا کې به تاسو معاملې هم کوي، دنیا کې بس تاسو عدالت ته هم پیش کیږي، دنیا کې به تاسو باندې ارنګ حالات راځي. ويعلمكم الله، او تاسو ته تعلیم درکې الله پاک د احکاماتو. والله بكل شيء عليم، او الله په هر څه باندې پوهه ده. په دې مسلو پوه شئ، بیا ورته وښی. ولا تسأموا، او مستړی کیږئ، ان تكتبوه، دا چې اولی کوي هغه معامله، صغیرن کوړوي، او کبیرن او کلویوي، الى اجله د نیټه مقرره پورې یا تر میعاد پورې. ذالکم اقسط عند الله، ذالک استاسو خ انصاف د پنځ د الله. واقوم، او ډیر محکم دی. روجه خو ختمه شوې ده، تاسو سم आवाज نه راوځي. واقوم، او ډیر محکم دی، او ډیر درست دی. للشهادت، د پاره د گواهی. وادنا، او ډیر نږدې دی. الله ترتابو، دیتا چې نشي تاسو په شک کې. الا ان تكون تجارتا حاضرتا، مگر دا چې وی تجارت لاس پلاس. تدیرونها بینکم، چې اخلی را اخلی اغا تاسو په خپل منځ کې. فلیس علیکم جناح، پس نشته پتا سو باندې ګنا. الله تکتبوها، دا چې اونې لیکي اغا. واشهدوا، او گواهان اونیسي. اذا تبايعتم، کله چې سودا اخلي. ولا يضار كاتب، ندی شي ور کوله تکلیف لیکون کتا. ولا شهید، او نگواتا. وان تفعلوا، او کتاسو اکړو دا کار، یعنی کتاسو تکلیف ور کده کاتب او گواتا. فانه فسوق بكم، نو پس بشک دا کار د ګناه تاسو نه ده. واتقوا الله،
او یریږئ د الله نه. ويعلمكم الله او تعلیم در کوي تاسو ته الله پاک د احکاماتو. یادا زدکوي تاسو ته الله احکاماتو. والله بكل شيء عليم او الله په هر سیز باندې پوهه ده. صدق الله العظیم.